بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاجی نو مخکې سبق کې دا ویل شو کنه چې حقيقي معنی او مجازي معنی بیا حقيقي معنی بکلا اخلو مجازي معنی بکلا اخلو جمع بین الحقيقه والمجاز جائز ده کنه جائز ده عموم مجاز اب هم باندې کوم اعتراضات او تفریعات د چرت لاګي نه کړه مصنف رحمت الله علیه مزګار شو نو شروع کوي په علاقات او د مجاز کې تاسو خود رسول بلاغه ویل نه خیر سره نو تاسو په دې نن سبق باندې په سبا سبق باندې په بل سبق باندې یا درې سلور سبق باندې به تاسو وایي چې تاسو دغه کتاب ویل نو یو دا استعاره ایو د مجازي مرسل استعاره اول څه شی مجازي مرسل دا اصولیین دي اصولیین یو دا موږ چې اوس دلته کې د اصول فقه چې کوم کسان یې ځکه وي اې د اصولیین وي او دا کم چې دغه دي دا علم المعانی والا دي کنه علم البیان والا دا د اهل عرب وي څورته ویل کېږي اهل عرب نو د اصولیین په نسبت د اصولین په نسبت استعاره او مجاز مرسل یو شی دی استعاره او مجاز مرسل یو شی دی او د دې اهل البیان والا په نسبت دی قد دو سيزونو په منځ کې علاقه د تشبیه هوا نو دې ته ویل کېږي استعاره او قد دو سيزونو په منځ کې علاقه د تشبیه نه وا بلکې د مجاز په علاقاتو کې پکې یو بل علاقه وا نو هغه ته ویل کېږي مجازي مرسل سره وي د مجاز 25 علاقې دي تاسو باندې کې سونه سپه کې ویلي ها نو کچته د دوه په منځ کې د دوه سيزونو په منځ کې یو سيز د بل سيز سره ته یو ځکه نو کله دوی باندې په میس کې دغه وا د دې باندې په میس کې سوا تشبیه وا علاقه د تشبیه وا نو دې څه لګي استعاره او چې دوه په میس کې دغه نو تشبیه نه نو بیا ورته څه لګي بیا ورته مجاز مرسل وي خو شو به باندې هم دغه څه چې دې مصنف رحمت الله علیه دې چې په کلو کمو کې چې په کومو سيزونو کې یو سيز د بل سيز سره یو ځای وي یو شاید وي او په دې کې علاقات موجود وي د تشبیه علاقه نه د نور علاقه په کې موجود وي د دې ته ویل کېږي اتصالي صوري څورته وایي اتصالي صوري او کچر دا په دې کې د علاقه د تشبیه نه او د دې علاوه په دې نور علاقاتو کې په کې علاقه او مجاز مرسل و پکې نو ته موږ مجاز د غورته مجاز مرسل وای کنه اهل البيان ولا ورته سوې او دې ورته اتصالي معنوي وای څورته وای اتصالي معنوي پوه شوي چې دا نه چې علاقه له تشبیه پکې نه اتصالي معنوي وای او چې نور علاقه پکې وي دا د بیا څه لګيږي اتصالي صوري پوه شوي د ورته سوې اتصالي صوري الته ولا غونمونه بدل کړی دي چې په کومه کې علاقه له تشبیه ایت سوې استعاره او دلته کوته د اتصالي معنوي وای سمورته وای اتصالي معنوي او چې په کومه کې دا نور مجاز مرسل ورته وای د ورته سوې اتصالي صوري د اتصالي صوري لپاره د مثال ورکړل لکه وریزه ته اسمان ویل وریزه ته اسمان ویل نو وریزه ته اسمان ویل دا چې نه دا صحیح دي ځکه دواړو کې د صورت په اعتبار سره اتصال له اسمان هم بره ده او وریزه هم سره بره ده پوه شو مې باندې نو باندې کې دا علاقه موجود ده او د دغه لپاره مثال د اتصال معنوي لپاره مثال لکه یو بهادر سړی دا منظر ویل بهادر سړی دا منظر نو د صورت په اعتبار سره دوی یو بل جدا جدا دي لیکن مانند د دې یو بل سره دا تشبیه ده لکه څنګه چې منظر بهادر دی دغه شدیده سره بهادر دی او بل دا چې په کوم چیز کې لکه استعاره نو بدی کې دا مشبه په هغه چیز کې دا لپاره مشهوریدل پکار دي چې په کوم چیز کې دا تشبیه ورکه په کوم چیز کې تشبیه ورکه نو پای کې دا مشبه مشهوریدل چې نسري ضروری دي اوس لکه منظره لري کنه نو دې په حیوان خوده کنه او په حیوانیت کې دې خاص نه لري چې در سره نور حیوانات هم کې شریک دي یا دغه شاید د منظره له خلینه بوی خيږي نو دا چې انسان په شان د منظري دی ځکه چې د منظري له خلینه بوی خيږي او د خلینه بوی خيږي نو د منظري دا صفت چې دا وجه تشبیه چې دا مشهور نه ده واجو غصه مشهور دي بهادری مشهور واجو دې باندې ته پروه بیا زو مخکې ولما فرغ المصنف رحمه الله عليه عن التفريعات
کله چې مصنف رحمه الله د تفریعاتونه فارغ شو نو شرع فی بیان علاقات المجاز نو شروع وکړه په بیان د علاقات د مجاز کې فقال نو فرمای وطريق الاستعاره طریقه الاستعاره الاتصال بین الشيئين صورتا او معنى چې د دوه سيزونو په بیس کې اتصال یو ځای کېدل یا خود د دوه سيزونو د بل سره د صورت په اعتبار سره وي نو دې ته څه ویلي مجاز مرسل څورته وي اور د مجاز مرسل دور ته څه وي اتصال سوری او معنى یا په دې کې دوه په بیس کې چې علاقه د تشبیه وي دا اور د استعاره وي او دې ورته څه وي اتصال باندې وي والاستعاره في عرف الاصوليين يرادف المجاز او استعاره په عرف اصوليين کې د مجاز مترادف ته وعند اهل البيان قسم من المجاز او د اهل بیان په نسبت دا قسم د سنه د مجاز نه ذکر اهل بیان په نسبت فان المجاز عندهم ذکر داو په نسبت مجاز ان كانت فيه علاقه التشبيه مجاز کو جدي ته وای کنه چې خپل حقيقي معنی پر قودري او مجازي معنی اغستري واښوي چې خپل حقيقي معنی پر قودري په بل معنی باندې دلالت کوي د حقيقي او د حقيقي معنی او د مجازي معنی په بیس کې د علاقه د تشبيه وا ناغور د استعاره وي او کله حقيقي معنی او د مجازي معنی په بیس کې علاقه د تشبيه نه وا بلکې د دې علاوه د مجاز په علاقاتو کې بل علاقه پکې وا نو بیا ورته سوې ان کا فإن المجاز علم ان كانت فيه علاقه التشبيه کچته وبلیغه علاقه التشبيه يسمى استعاره من اقسامها الاستعاره ولکه سره د اقسام دي استعاره مکنيه او تخيليه او تصريحيه او تشريحيه ویلي هغه ویلي کنه نو د قطبه الاولنې درې سرو پړې دي دغه استعارات دي هغه دغه قطبي لکه ورسو اثر کتاب دی او بلاوله کې د استعارات چې سره ووري کنه یاره دا قطبي خوري ګران کتاب دی عام طور باندې اکثر استادان چې دغه تر سره چې لوی اختر منځونه کړی بیا هغه بعد هغه درې سلو پاڼه هغه سبق وای چې بیا وړه راشي نو هغه لړۍ ورته ولای وې دا زمونږ کار نه واښوي او دا غي لپاره اسانه طریقه ده اسانه طریقه تاسو خو په استادان کله څه خبره کړه ده او بیا چې شنو لاول په وړو دا استعاره تصریحیات تخیلیات دا درې تعریفونه ورته کوي او بیا په دې باندې پوکه ما دا حالت خراب وکړه نو په ځمن کې خبر را لغه حالت خراب نو په دې کې سرګسانو ماته چې مونږ ته دا هوا قطبي وای ما لکه قطبي هم چې طویل نه دا خو هغه ځنه پرې کوم لکه ډېر مجبور کړم ما یو ویم بدلته نو ما ورته په دغه طریقه باندې لکه اول ورته دا وکړل اول ورته استعاره اصل کړل اما لکه استعاره په خارج کې دا مثال اې کتاب بکله وای مې تاسو ورګه د استعاره زکه بیا بس هغه کتاب وو یو دوه درې ورځې په دا ټول هغه کې لکه کم سبق چې وکنه امو ټول په خارج نه حل کو چې لکه په دې کې دا استعاره ده په دې کې دا استعاره ده نو مې اوس ورته په دوه سټیټ کا اوس وای دا هغه بیا وی مې اوس په دې کم استعاره ده هغه وی دا د پلان کې استعاره ده په دوه ورځو کې دا مقدمه خلاص کړم بیا هغه کتاب خو آسان دی او بدای لا ولید و درې پاڼې دي دغه سره لړس کا کې چیرې دا ولی دغه چې په استعاره باندې نه پويږي لاول دا چې لاول پته د استعاره د سلوک قسمونه دا بلول ځکه استعاره مکنیه تخیلیه تصریحیه تشریحیه اداګه نه بعد بیا د خارج نه اوسو مثال نو او بیا پای کې وته ته چې لکه دا په ترشیح دی او دا پکې تصریح دی نو نه وای بیا نو ان كانت فيه علاقه غیر تشبيه من علاقات الخمس والعشرين وکچر د بری کې علاقه وا علاقه چې کنه دا تشبيه نه علاوه د تشبيه نه علاوه نور سو علاقه دي علاقات الخمس والعشرين سو علاقه دي 25 دی ولکه زنه جوړه لاندې د بری اشیاء کې لیکلي دي نو خبره خو تاسو الله کې کړی دا یا به ان شاء الله به مختصر معنی کې انتقال کوي اطلاق اسم السبب على المسبب ولیدو اطلاق الخمر او عكس اطلاق الخمر على العنب اطلاق اسم الكل على الجزء او عكس لري او اسم ملزوم او مراد لازم او عكس لري او اطلاق د اسم مقید او مراد مطلق او عكس لري او اطلاق د اسم خاص په عام باندې عكس لري حذف د مضاف او مضاف الیه مقامی او عكس لري او مجاورت ته حذف د مضاف الیه ده تسمیه الشیء باعتبار ما كان تسمیه الشیء باعتبار ما يقول اسم آلة اطلاق اسم آلة الشيء عليه احد البدلين على الاخر اطلاق احد الزيدين على الاخر اطلاق النكره او کتا سودا ځل وګورئ کنه نو تاسو فائدہ ډیره زیاته وشي ځکه چې د دې مثالونو د قران مجید نه د ورکړي په دې شي کې الګي په دې راي کې عمر کړی د 200 بلاغ کومای کې قران مجید مثالونه د ټولو نشته د والا ټولو علاقې بیان هم دي د لګي د 25 ونه ټوټل چې نه ذکر کړی دي الله او خدای قران مجید نه په مثال عمر کړی دي
نو دلته کې پرې دای خو دی مثل السببيه والمسببه لکه سببیت او مسببه او الحال والمحل او حال او محل دا لا علاقون مون دي چې لاندې ورته دا لیکلي دي مثالونه واللازم والملزوم وغيرها يسمى مجاز المرسل دي ته بسوي لګي مجاز المرسل ورته والمصنف رحمه الله عليه عبر عن علاقات المجاز المرسل كلها بقوله صورة او دغه دا تاسو د بل کتاب اوس پرې خو دوه کنه دا چې وایي بلاغه الواضحه پای کې دقه جنر په دې ترتیب سره لیکلي دي دا استعاره ده والمصنف رحمه الله عليه عبر عن علاقات المجاز المرسل كلها بقوله صورة المصنف رحمه الله عليه تعبیر کړل د علاقات د مجاز المرسل ټول نه په صورتن سره وان علاقه الاستعاره المسماه بالتشبيه او علاقه الاستعاره سوي التشبيه بقوله معنى فكأنه قال نو گویا چې مصنف د سوي چې هو طريق المجاز طریقه المجاز وجود العلاقه بين المعنى الحقيقي والمجازي چې موجودي د علاقې دی په منځ د معنی حقيقي او په معنی مجازي کې بعلاقات المجاز المرسل او بعلاقات الاستعاره والاول هو السوري والثاني هو المعنوي واراد بسوري مطلب دا ده ان تكون صوره المعنى المجازي متصلا بصوره المعنى الحقيقي بنوع مجاورتين چې صورت د معنی مجازي دا متصل وي د صورت د معنی حقيقي سره په یو قسم مجاورت سره په یو قسم مجاورت سره څه مطلب دی به ان يكون سببا له چې دا یو سبب یو بل ولا سوي مسببي او علتا یا یو علت بل ولا معلولي او شرطا یا یو شرط بل ولا او حالا یا یو حال بل ولا وبالمعنوي او معنوي مطلب دا دی ان يكون متشاركين في معنى واحد چې دا مشترک وي په یو معنی کې خاص چې معنی سوي خاص وي او مشهور به في العرف او دې پایږي ومشهور وي نو چې خاص وي نو په دې سره یا وستل چې کم خاص نه ویل دي سره لکه اسد په دې د حیوان سره خاص نه لري او کم چې مشهور نه ویل ابخر ته وستو لکه چې دا اسد په ابخر سره مشهور نه دی لکه پويږي كما في تسميه الشجاع اسدا والمطر سمان لکه نوم ورکول بهادر سټی ته منظري او باران ته رسول ورکولو دا اسمان باران یعنی وریځ دا نشر علی لکه موږ وایي باران د اسمان نه راوړيږي نو باران د اسمان نه راوړيږي بلکې رسول راوړيږي دا وریځ د باران ویل ځکه چې صورتن د دې سره یو شان دي نشر علی غیر ترتیب اللف دا وی قرول دی په غیر ترتیب د لف باندې مطلب دا لف نشر غیر مرتب دی فکر خدا وا چې د اول د اتصالی سوری مثال ذکر کړه وي به د اتصالی معنوي مثال ذکر کړه وي او ذکر کړه د اول د اتصالی معنوي مثال او به ذکر کړه د رسو اتصالي مثال اتصالي سوري مثال فإن الأول مثال للاتصال المعنوي وإذا الأول مثال للاتصال المعنوي ولي إذ الرجل الشجاع والهيكل المعلوم كلاهما مشتركان في معنى لازم لکه چې دا رجل شجاع او دا شانتي دا هيکل معلوم یعنی دا زناور کم چې معلوم دی دا دواړه مشترک دي په معنا لازم کې په هغه معنا کې چې سره لازم ده او د لازم سره بل ټکی سره مشهور چې هغه معنا چې دا مشهور هم ده او مختص هم ده په هيکل معلوم چې څه شی معنا ده او شجاعت چې څه شی ده بهادری شجاعت ده او اعلى الجرأت فلا يسمى الرجل اسدا باعتبار الحيوانيه نو یې رجل شجاعت دا اسد دی وجه نه ویل کېږي چې دا حیوان دی ځکه دا حیوان د سر لعدم الاختصاص لکه چې دا حیوان دی اسد سره خاصو ولا الابخر او نه ابخر دا ابخر دا د ویل کېږي د خلی بدبوته چې د منظري د خلی نه بدبو کېږي نو ته ویل کله سړی په شان د منظري دی او ته وجه تشبیه شي دی د خلی نه بدبو ده نو په دې کې هم د رزق چې دا په دې بدبو کې دوی دا سره مشهور دی لعدم شهرت لکه پوه شو بلی باندې نو پس کې با چې دا معنا دا چې معنا مجازي دا متصل د معنا حقيقي سره او چې دا دوانه په دې معنا کې مشترک وي چې معنا د مشبہ سره وي خاص وي دا او مشهور وي خاص وي او وي مشهور والثاني اتصال للاتصال السوري على فهم چې دا مثال الاتصال السوري فإن سورة المطر يتصل بسورة السماء ځکه چې سورت د مطر دا چې نه دا متصل له سورت سما سره الکه باران دا وریدو الکه پویګه باندې نو دا ګورل کې کومه علاقه ده د حال او د محل کومه علاقه ده د حال او د محل ځکه چې باران چې دا حال له او دا وریدو لپاره سره محل بسورة السماء يتصل بسورة السماء يعني السحاب
لا اسمان ته یعنی ورې سره فإن العرف ذکر عرفا يسمى نمر کولېږي كل ما علاك واظلك سمان هر هغه څه چې په دامن لپاس سره او په دامن سوره کړه دي ته څه ویلېږي سما ورته ویلېږي والمطر ينزل من السحاب او باران چې راوريږي د سنا فيكون متصلا به دا متصل دي سره لکه پوه شو مې باندې وسوي کنه ثم بين ان هذا القسمين واذا دو قسمونه د اتصال سوري او اتصال معنوي دا چې څنګه موجوديږي په عقلياتو کې په حسياتو کې دا رنګ دا موجوديږي په احکام شرعيو کې هم په احکام شرعيو کې اتصال سوري سره چې لکه یو سبب یو بل سوي مسببي یا یو علت یو بل سوي معلول وي سبب څه ته وایي او علت څه ته وایي سبب دې ته وایي کنه چې هغه د دې حکم د پاره د دې حکم د هغه په ذریعہ سره ثابتېږي په واسطه سره حکم د هغه لپاره ثابتېږي په څه سره او علت چې نسبت د حکم دې ته کېږي په غیر د واسطه نه نسبت د حکم کېږي په غیر د واسطه نه لکه پوه شو مې باندې سبب څه ته ویل کېږي چې نسبت د حکم کېږي دې ته او علت څه ته ویل کېږي ها او لکه ګوره ته وې کنه چې لکه اغستل شراء دا اغستل دا سبب دی د ملک متعی لپاره اغستل دا سبب دی سره لپاره د ملک متعی لپاره نو ګوره د دې سره دا حکم ضروری نه دی ځکه کله کله دې سی وي چې اغستل وشي خو ملک متعی پکې نه لکه یو سړی خپل پلار واخلي خپل مور واخلي خپل خور واخلي مملکه دا رحم محرم نوتق علیه نو دلته کې شراء وشوله خو ملک متعی حاصل نشو پوه شوي نو موږ وایو دا د ملک متعی لپاره شراء چې دا سبب دی او نکاح د متعی لپاره د ملک متعی لپاره علت چې نکاح وشي نو خامخا ته د متعی چې نه ملوي دې څه کوي چې نکاح وشي او ملک متعی باندې مالک نه وایي باندې په سبب او په علت باندې پوه شوي د سبب دا چې حکم نسبت دي تکيږي په اعتبار د واسطه سره لکه ته دا ملک شراء دا سبب دی د ملک متعی لپاره په منځ کې پکې دا شراء بشوي او په منځ کې پکې نکاح شوي یا په منځ کې دغه پکې نه پوه شو مې باندې یعنی زیرا محرم رشتہ دار پکې نه او دا چې سبب واقع شي نو د حکم واقع کېدل ضروری نه دي سبب واقع شي د حکم واقع کېدل ضروری او چې علت واقع شي د حکم واقع کېدل ضروری دي خو شوي نو چې کله علت وي نو بیا د یو دلیل په یو په بل باندې کېږي لکه حواله ته کفاله ویل او کفاله ته حواله ویل د صحیح دي علت ته معلول ویل معلول ته علت ویل د صحیح دي خو سبب ته مسبب ویل صحیح دي خو مسبب ته سبب ویل صحیح وایي به باندې نو موږ کله وایو چې ذکر د سبب دی مراد مسبب دی کله وایو چې ذکر د علت دی مراد د معلول دی ذکر د معلول استعاره پکې د دوه طرفین نه صحیح ده او په یو کې د یو طرف نه صحیح ده بل طرف نه صحیح اوس وګورئ ثم بين ان هذا القسمين ده فقسمنا كما وجد في السياد والمحاورات كذلك وجد في الاحكام الشرعيه وقال ففي الشرعيات وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببيه والتعليل چې اتصال په اعتبار د سببیت او تعلیل سره نظیر صورت ده د یو بل سره صورتن چې د اتصال سوري مثال له لکه اتصال سوري څه ته ویل کېږي چې د دوه په منځ کې علاقه تشبيه علاوه یو بل علاقه وي او بل علاقه نور دلته کې نه ذکر کړي نور د ال بیان کړ دې دلته کې د اسم د سبب او علت بیان نورو نه بیان سبب علت به جندو کنه يعني أن العلاقة بين الشيئين يدوس جنوب بينك علاقة من حيث كون الأول سببا للثاني أو مسببا عنه يا بداية يوسي زبل بار سبب أو دبل سوي مسبب أو يا بداية أو كون العلة للثاني أو معلولا له جدا يو بدا دوين بار علة ولا دوين بداية بار سوي معلول ببي نظير الاتصال السوري من الحسيات نظير الاتصال السوري ده حسياتنا فإن المسبب يتصل بالسبب جه مسبب ده سبب سره متصل له ويجاوره او مجاور ده سره د صورت په اعتبار سره وقد المعلول يتصل بالعله ويجاورها دا رنگ معلول ده علت سره متصل له او مجاور ده سره كالملك يتصل بالشراء لك ملك ده متصل له شراء سره وملك المتعه يتصل بملك الرقبه او ملك المتعه ده متصل له ملك الرقبه سره
نو اوس ملک ته متصل له شرا سره دا ملک سبب دی د شرا د لپاره ملک سبب در سره لپاره او ملک متعی چې دا سبب دی دا په ملک رقم سره والاتصال في المعنى او اتصال في المعنى المشروع او اتصال په معنا مشروع کې یعنی چې دا کوم معنا دي د بار ورکړل شوی دا کیف شرع دا څنګه مشروع کړل شوی دا نظیر المعنا دا د اتصال معنوي مثال دی یو سیس ته دا ټکه ورکړل شوی دا معنا ورته ولي ورکړل شوی دا حواله د کفاله ویل او کفاله د حواله ویل ولي سیدی ځکه چې بدوالو کې خپل ذمہ فارغول او په بل ذمہ تخول دي پوه شوي دغه شان دي دغه ته صدقې ته صدقه او هبه ته چې دواړه یو شی دی صدقې ته هبه ویل او هبې ته صدقه ویل دا جایز دي ولې ځکه په دواړو کې تملیک بغیر عوضین دی نو دا د اتصال معنوي لپاره مثال دی لکه پوه شو باندې كيف شرع والاتصال في المعنى المشروع كيف شرع او اتصال په معنا مشروع کې چې کوم نوم دي ته ورکړل شوی دی كيف شرع دا څنګه دي ته مشروع کړل شوی دی څنګه ورکړل شوی دی نزيل المعنى دا اتصال معنوي مثال دی دا اتصال معنوي نزيل دی اي العلاقه في المعنى الذي يعني علاقه په یو معنی کې شرع المشروع لاجله چې مشروع کړل شوی دا مشروع سي دلیل وجنه حال كونه باية كيفيه شرع په داس الګ جلال کم کیفیت وجنه مشروع کړل شوی دی نزيل الاتصال معنوي في المخصوصات كالاتصال بين الكفاله والحواله لکه اتصال لكفاله او حواله به مسکه نو ګور دا علت او معلوم له کفاله د حواله ولا حواله د کفاله ول جایز دي ولی فی کونهما توثیقا للدين لکه بدوانو کې توثیق چرنده د دین راځي وبین الصدقه والهبه او د صدقه او د هبه په مسکه دا چې اتصال معنوي له ولی فی کونهما تملیکا بغیر عوض لکه چې بدوانو په مسکه د تملیک ته بغیر عوض نه او امثال ودلیل مثال هم دي لکه پوه شو باندې اتصال سوریه اتصال معنوي پیژندو ها وزاد فتنی ول چې دا و پیژندو کنه نو درې ورته په سبب باندې پیغه دوه ورځې تقریبا یا دوه یا درې وکړای نه پیژندل نو بس ګرځې مزه کوي نو نن بخیا